سرنګ هغه گواه دی په سورې نساء کې هغه د تفصیل هغه هم تیر شوی د قیامت په ورځ باندې الله پاک هر پیغمبر سره د امته هغه راولي د هر پیغمبر سره به هغه امت وي او الله پاک په دغه امت نه هغه تپوس کوي چې تاسو د پیغمبر سما پیغام در رسوله او کنو در رسوله نو بعضی امتونو به هغه انکار وکړي موږ ته زموږ پیغمبرانو هغه پیغام نه ورسوله الله پاک په داوی د هغه پیغمبرانو ته تپوس کوي چې تاسو پیغام رسوله او کنو رسوله هغه پیغمبران ورته جواب ورکړي چې اے الله مونږ دې پیغام رسوله او مونږ خپل غاړه آزاد کړی و نو الله پاک په دې پیغمبرانو نه گواه طلب کړي چې تاسو وايي مونږ پیغام رسوله او تاسو رسو گواه هغه شته هغه پیغمبران مخکې ثابتین پیغمبران څومره تیر شوي د نبی علیه السلام نه مخکې هغوی به ورته وایي چې زموږ سره ګواه شته دی او هغه ګواه هغه نبی علیه السلام دی په دغه ځای کې اوس په دې منځ په دې خبره کې بعضې خلک د دې نه غلط مطلب لري غلط مطلب څنګه لري وایي ګوره کله چې د پیغمبران خبره وکړي چې زموږ سره ګواه نبی علیه السلام دی د نبی علیه السلام نه به الله پاک تپوس وکړي چې ته ګواهي ورکړې د پیغمبران رښتیا وایي نبی علیه السلام به ګواهي ورکړي او زه ګواهي ورکوم د پیغمبران رښتیا وایي د خپل پیغام هغه رسولی دی دې امت ته دا امت دروغ وایي بعضې کسان د دې نه مطلب اخلي نبی علیه السلام هر ځای کې هغه موجود دی دا بدلیل کې ویل شي ځکه وایي که بالفرض نبی علیه السلام هر ځای موجود نه وی نو دا مخکیني پیغمبران په کوم وخت کې وو او دې دعوت ورکړه خپل قوم ته اوس قوم د هغې نه انکار کوي نو نبی علیه السلام خو په هغه وخت کې لا پیدا شوی هم نه نو نبی علیه السلام څنګه ګواهي ورکوي د دې نه دا معلومه شو چې نبی علیه السلام لا پیدا شوی هم نه یا نبی علیه السلام دنیا کې او یا د دنیا د تشریف وړی دی هر ځای کې نبی علیه السلام هغه موجود دی څنګه چې الله پاک هغه موجود دی دا د بعضو کسانو هغه نظریه او عقیده او دا نظریه او عقیده د یو داسې واضحه خلکو ده د تاسو د نوم عالم د هغوی تاسو ورته خبر شئ داسې واضحه خلکو نظریه ده نو په دې علاقه کې هغه موجود څنګه چې الله پاک هر ځای موجود دی دغه رنګه پیغمبر هغه هر ځای موجود دی حالانکه د دغه حدیث مطلب دا نه دی چې نبی علیه السلام هر ځای موجود دی نبی علیه السلام چې کوم ګواهي پیش کړي چې دا پیغمبران رښتیا وایي نو دا ګواهي په دې باندې نه چې نبی علیه السلام هلته وو او نبی علیه السلام ګواهي ورکړې بلکې نبی علیه السلام ته الله پاک یو کتاب نازل کړی دی هغه کتاب قرآن مجید دی په دې قرآن مجید کې بار بار هغه ویلی شوي دي چې هر پیغمبر خپل قوم ته دعوت ورکړی دی قوم بعضې قومونو هغه انکار کړی دی دعوت یې نه دی منلی دا خبر په دې قرآن مجید کې هغه راغلی نبی علیه السلام باندې الله پاک وحي راکړي د دغې وحي په بنیاد باندې نبی علیه السلام هغه ګواهي ورکوي دا ګواهي یوازې موږ په دنیا کې ګورو که نه دا ګواهي یوازې په دې ورکولی کېږي چې یو سړي یو کار لیدلی دې خو نه ورکولی کېږي ګواهي خو په دې هم ورکولی کېږي چې یو سړي ته یو حق خبر را رسېدلی په دې باندې هم ګواهي ورکولی نو نبی علیه السلام ته چې کوم خبر را رسېدلی دی دا داسې خبر دی چې دنیا د یو ځای نه بل ځای ته کېدلی شي خو دې کتاب کې هغه د دروغو گنجایش نشته دا هغه کتاب دی چې سحر نور راوخېږي او یو سړی دې نور ته ګوري او دی وایي دا نور راختلی دی
د ته په خبره کې هغه د دروغ گنجائش راتلی شي کېدای شي دا سړی لیونی کېدای شي دا سړی په خوب کې کېدای شي چې دی نه هغه دماغي طور هغه د دماغ خراب وي کېدای شي دی نه هغه یو خبره هغه دروغ وایي دته غلط فهمي شوي وي د ده په دې خبره کې هغه ته روح گنجائش کېدلی شي چې دا نور نه یې راختلی خو د نبي علیه السلام چې کوم کلام ما تا ته پیش کړی دی چې هغه د قرآن مجید دی په هغې کې هېڅ شبهه نشته په هغې کې د شک گنجائش هغه نشته دی نو نبي علیه السلام چې ګواهي پیش کوي په دې بنیاد باندې پیش کوي میرا قرآن مجید بل آیات کہ بالفرض په دغې بنیاد باندې نبي علیه السلام هلته موجود وي دي چې وایي نبي علیه السلام ګواهي ورکوي نو نبي علیه السلام هلته موجود و ځکه ګواهي ورکوي که بنیاد دا وګرځولی شي بیا خو په قرآن مجید کې راځي الله پاک دې امت ته فرمایي تاسو هغه امت یې چې تاسو درمیانه امت یې تاسو ګواه ورکوونکي امت یې د دغې حدیث په بله حصه کې راځي څنګه چې نبي علیه السلام ګواهي ورکړي چې آو دا پیغمبران رښتیا وایي دغه رنګې دا امت به راوچت شي دی به هم ګواهي ورکړي چې آو موږ ګواهي ورکوو دا پیغمبران رښتیا وایي نو ولې دا امت هم مخکې موجود و ما او تا هغه هم موجود و د مخکینو پیغمبرانو د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام د داود علیه السلام مخکې څومره پیغمبران هغه تېر شوي د هغو په دور کې موږ هم بیا موجود و په دنیا دغه ورکړی شته ګواهي دا باطل ضرور خبره پیغمبر هلته موجود و ځکه ګواهي ورکړي پیغمبر چې کوم ګواهي ورکړې ده هغه په دې بنیاد ورکړې ده چې نبي علیه السلام ته یو حق کتاب نازل شوی دا امت چې ګواهي ورکړي هغه په دې بنیاد باندې به ورکړي چې نبي علیه السلام دې ته دغه حق کتاب هغه لوستلی و دغه یې ورته پیغام رسولی و زموږ مخې ته دغه قرآن دی موږ په دې کې هغه لوستلی دی موږ په دې کې هغه لیدلی دي چې پیغمبر مخکینو پیغمبرانو خپل پیغام رسولی دی او نبي علیه السلام هغه هم خپل پیغام هغه رسولی دی نبي علیه السلام آخری خطبه کې حج په موقع باندې نبي علیه السلام څه فرمایي ای خلکو تاسو ته ما هغه پیغام در رسولی دی کوم چې ما زه الله پاک باندې رالېږم ټولو خلکو څه وایي په یو اواز باندې هغه جواب ورکړو او دا من د هغه پیغام را رسولی دی په کوم پیغام چې د الله پاک هغه رالېږلی نبي علیه السلام په هغه وخت کې خلک ګواه کړل تاسو ګواه شئ چې ما خپل پیغام ته ورسوم دغه رنګې هر پیغمبر خپل پیغام هغه رسولی دی بعضې امتونه هغه په قیامت کې دروغ وایي نو فرمایي ای پیغمبره موږ ته ګواه رالېږلی دی په نورو امتونو هغه به ګواه یې ومبشرا او زیری ورکوونکی نیکانو خلکو ته څوک چې نیک اعمال کوي هغه خلکو ته هغه زیری ورکوونکی د جنت او د کامیابی ونذیرا او يرونکی د هغې خلکو کوم خلک چې هغه نافرماني کوي د خپل رب هغه په نافرمانۍ کې شپه ورځ اخته دی د هغه نافرمانۍ ته ملا تړلې ده او د هغه اطاعت او تابعدارۍ ته نه راځي هغه خلکو ته يرونکی د هغې خلکو د جهنم د عذاب نه د آخرت د عذابونو نه د قبر د عذاب او د سزا نه هغه خلک هغه يرونکی چې د دغې ځای نه ویریږئ خپل آخرت ته تیاری ورکوي لتؤمنوا بالله دپاره د دې چې تاسو ایمان راوړئ په الله باندې او رسوله او د هغه په رسول باندې وتعزروه او د هغه مدد وکړئ وتوقروه او د هغه عزت وکړئ د هغه پیغمبر د هغه پیغمبر عزت پکار دی د هغه پیغمبر هغه تابعداري پکار دی وتسبحوه او تاسو تسبیح بیان کړئ د الله مخکې زمایت پیغمبر ته راځي د پیغمبر عزت وکړئ د هغه خبره ومنئ وتسبحوه او تسبیح بیان کړئ د الله بکرة و اسویه سحر او ماښام سحر چې کله راپاسئ الله یاد کړئ د الله په نوم راپاسئ کله چې وده کېږئ د الله په نوم باندې هغه وده کېږئ نو سحر ماښام د الله تسبیح هغه بیان کړئ د مؤمن کار دی یا فرمایي ان الذين يبايعونك بشك هغه خلک چې ستا سره بیعت کړی دی ستا سره بیعت کوي انما يبايعون الله دې بیعت کوي د الله سره بیعت خو لاس په لاس یې ښودل شو
نو صحابه لګېدلو د نبی علیه السلام په لاس باندې لاس یې ښودلی و او د نبی علیه السلام سره بیعت کړی و چې یا خو به شهیدان شو او یا به د خپل ورور عثمان رضی الله تعالی عنه اطلاع الله پاک فرمایي دا بیعت په اصل کې ستا سره نه وی پیغمبره دا اصل کې د الله سره دا بیعت و مطلب د الله حکم منل یا مطلب دا دی دی بیعت کې د الله سره مطلب دا شو چې بیعت خو د پیغمبر سره وشو نو د الله سره مطلب دا دی چې الله د دې سره مددگار شو او دې د الله حکم منو الله پاک د دې مددگار شو ید الله فوق ایدیهم د الله لاس لپاس باندې باندې اوس د الله د لاس څه دي ذکر د الله د لاس نه مراد د الله قدرت او طاقت دی کوم ځای کې چې په قرآن مجید کې د الله لپاره هغه داسې یو صفت هغه ذکر شي چې هغه د بندګانو یعنې د جسم د هغې نه ثابتېږي لکه ید لاش وجه مخ شو ساق پنډۍ شوه دا صفات چې کله د الله ته د دې نسبت وشي د دې نه مراد د الله قدرت وي هر ځای کې د هر صفت مطابق د هغې معنا اخلي دلته د ید نه مراد هغه طاقت او قدرت دی چونکې لاس د انسان یو داسې انداز دی چې دې باندې انسان د هغه طاقت ملوي قوت ملوي که چا لاس نه هغه کمزوری معذوره ګڼلی شي دا لاس یو داسې انداز دی چې د دې د وجې انسان ته طاقت ملوي دی طاقت لري نو دلته چې نسبت د لاس شو الله ته نو الله پاک دپاره خو جسمیت نشته دی ځکه جسم خو د هغې چا لپاره چې هغه جسم ته محتاج وي ما او تاسې دی نه هغه جسم ته محتاج یو ځکه که دا جسم زما او ستا نه وي نو زموږ پهچان نه کېږي چې موږ څوک یو یو سړي مخ شکل و صورت هغه خراب شوی څوک نه پوهېږي چې دا څوک دی دا انسان د جسم ته محتاج دی او محتاج والے دا صفت چې دی نه هغه د چا دی د بنده دی او الله پاک جسم ته محتاج نه دی ځکه الله الصمد الله بې نیاز ذات دی هېڅ څیز ته هغه محتاج نه دی نو د الله دپاره جسمیت هغه شته دی نو چې نشته دی نو هر کله چې د ید صفت ذکر شي مفسرین فرمایي د دې نه مراد هغه قدرت او طاقت دی یعنې د الله پاک هغه قدرت طاقت ستاسو سره دی الله ستاسو هغه مددگار دی کله چې تاسو بیعت وکړو د پیغمبر سره یا بل ذکر راځي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی کله چې تا دا شګې ویشتلې یا پیغمبره دا تا نه دي ویشتلې بلکې دا الله پاک ویشتلې مطلب دا دی دا رسول الله پاک دی په خپل قدرت سره فمن نکسا پس څوک چې دغه بیعت مات فإنما يلبس على نفسه الذي بیعت ماتول نه د خپل ځان ته باندې مطلب نقصان به خپل ځان ته ورسي بیعت نه ماتې ومن اوفى څوک چې بیعت پوره کړي بما هغه عاهد الله عاهد علیه الله چې معاهده کړې په هغې سره د الله پاک سره هغه بیعت د الله په معاهدې سره هغه کړی فسیؤتیه اجرا عظیما الله پاک ته لوی اجر ورکړي د دې خپل بیعت چې هغه امانه بیعت په الله پاک ته لوی اجر ورکړي والصلاة والسلام